حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي د یوم عاشوري د 10 محرم په ورځ باندې چا چې په خپلو بچو په خپل اهل و عیال باندې په رزق کې وسعت وکړو الله به پې ټول کال وسعت وکړي الله به له ټول کال فراخه روزي ورکړي نو وسعت څه شی دی څه مطلب د په دغه ورځ باندې ګډان مډان حلال کا نه په دغه ورځ باندې مطلب دا دی چې بچو دي چېرته 1 سالن خوړو جوته وسره په دغه ورځ باندې دویم پوخ کا د محرم میاشت شروع ده د اسلامی کال شروع د محرم نه کیږي لکه څنګه د انګریزي حساب شروع چې د جنورۍ نه کیږي نو د اسلامی کال شروع د محرم د میاشتې نه کیږي په دې کې یو ورځ د یوم عاشوره ورته ویلی شي 10 محرم دغه ورځ ډیره مبارکه ورځ ده ډیره برکتونو والا ورځ ده ډیره فضایل والا ورځ ده د اسلام په اسلام کې چې د رمضان المبارک روزې نوی فرض شوي نو د یوم عاشوره د 10 محرم دا روزه په مکه کې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې فرض وه نبی علیه الصلاۃ والسلام به هم نیوله او صحابه کرامو به هم دغه روزه نیوله بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته راغی غالبا په 2 هجری کې د رمضان مبارک روزې فرض شوې نو بیا د یوم عاشوري د ورځې هغه فرضیت خو ختم شو خو هغه سنت والے باقی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام تر اخیری کاله پورې د ژوند نبی علیه السلام د محرم د 10 محرم روزه چرته نه ده پرېښې د یوم عاشوري د ورځې روزه یې نه ده پرېښې صحابه کرامو به هم دا روزه نه پرېښودله او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې د یوم عاشوري یعنی د 10 محرم روزه ونیوله الله تبارک وتعالی په د دې انسان د تیر شوي یو کال ګناهونه معاف کوي د تیر شوي یو کال ګناهونه په الله تبارک وتعالی معاف کوي په مدینه منوره کې چې نبی علیہ السلام وکتل دا روزه یهود هم نیولې وه نبی علیہ السلام د یهودو نه تپوس وکړو وی تاسو دا روزه ولې نیسئ هغې ورته وی دا روزه مونږ ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالی بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام ته د فرعون نه نجات ورکړی و ادکه 10 محرم موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته او فرعون سره د خپل ملګرو نه په دریای قلزم باندې هلاک شو تباه شو برباد شو نو موږ دا روزه به طور شکرانه ځکه نیسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل خپل صحابه کرامو ته وی دویم دا روزه نیسی په کار خدا را چې مونږ د دوی نه خو نیسو ځکه چې د موسی علیہ السلام تابعدار خو مونږ یو د موسی علیہ السلام په دین کې شرک نه و دوی شرک عزیر علیہ السلام ته د الله زوی وایي نو د موسی علیہ السلام تابعدار خو مونږ یو دا روزه به مونږ نیسو خو د دې یهودو خلاف کوي تاسو سره نخمه هم نیسئ نخمه نو نخمه او لسمه یا لسمه یو لسمه دا نیول پکار دی علما لیکي چې کوم ځای کې یهود نه نو هلته صرف لسم هم بیا نیولی شي کراهت بعض علماو لیکلی خو هغه مکروه تنزیهي لیکلي تحریمي نه دي نو چې کوم ځای کې یهود نه هلته خو مشابهت بیا نشي راتلی کو چېرته نخمه درنتلې وه جو صرف لسمه ونیسم ټیک ده دویم د محرم په میاشت کې دا کوئ چې په یوم عاشوره په 10 محرم باندې په خپلو کور والو باندې په دغه ورځ باندې په نفقه کې زیادت کوئ خرچه ولا لږه زیاته راوړئ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي د یوم عاشوري د 10 محرم په ورځ باندې چا چې په خپلو بچو په خپل اهل و عیال باندې په رزق کې وسعت وکړو الله به پې ټول کال وسعت وکړي الله به له ټول کال فراخه روزي ورکړي نو وسعت څه شی دی څه مطلب د په دغه ورځ باندې ګډان مډان حلال کا نه په دغه ورځ باندې مطلب دا دی چې بچو دي چېرته 1 سالن خوړو جوته وسره په دغه ورځ باندې دویم پوخ کا عام طور باندې په دغه ورځ باندې عام طور پر تا چرګ راوړه چې په دغه ورځ باندې 2 چرګان راوړه کیلو غوښه دې به راوړه جو 2 کیلو راوړه په دغه ورځ باندې مطلب دا دی چې په دغه ورځ باندې د نورو ورځو په نسبت باندې خرچه لږه په کور والو باندې زیاته وکړه په 10 محرم باندې
هغه د هر سړي خپل موافق غریب سړی د خپلې خرچې ته وګوري او مالدار سړی د خپلې خرچې ته وګوري چې زموږ په کور کې نارمل خرچه څنګه چلیږي. نو د 10 محرم په ورځ باندې په خپلو بچو باندې په خپل اهل او عیال باندې لږه خرچه زیاته وکړه. نو حدیث مبارک کې راځي وایي په 10 محرم باندې چا چې په خپل اهل او عیال باندې ښه خرچه وکړه الله تبارک وتعالی به ورله ټول کال پراخه روزي ورکړي. نو څو کاره په 10 محرم باندې وکړئ؟ دوه. یو په دغه ورځ باندې روژه ونیسئ، ډېر زیات ثواب دی. الله د تیر شوي د یو کال ګناهونه معاف کوي. او دویم دا دی چې خرچه پکې لږه زیاته وکړئ چې الله درله ټول کال پراخه روزي درکړي. د روژې خو به چا سمې راشي یا رانشي، خو دا خرچه به هر سړی وس کوئ، ځکه چې مونږ وایو یاره روغ کال پې ښه کېږي، پیسې به لږې زیاتې راشي. که سړي ته ووایي یاره روژه ونیسه الله پې د یو کال ګناهونه معاف کړي، د هغې سره یې کار نشته. خو مولي صاحب هغه پیسې چې پې زیاتېږي کومه وظیفه ده کومه ورځ ده، صحیح ده که نه؟ دا نه وایي چې مولي صاحب د یو کال ګناهونه چې پې معاف کېږي هغه کومه روژه ده، دا نه وایي هغه کومه روژه ده. خو مولي صاحب کومه ورځ ده چې خرچه لږه زیاته وکړم چې په کور کې لږ حالات ښه شي، دې ټول تپوس کوي. نو ما ته پته ده که روژه څوک نیسئ کو نه نیسئ، خو دا خرچه به راوړئ، دا خرچه به راوړئ، ځکه چې بیا هر سړی دغه کوي که نه. غزوه بدر واقعه درته ما بیان کړې وه چې په هغې کې د کفارو 80 سرداران مردار شوي وو او 80 تنه قیدیان جوړ کړی شوي وو. هغه 80 تنه بیا د هغې نه فدیه واخیستی شوه، هغې آزاد کړی شو. خو په سن 3 هجرۍ کې د کفارو په زړه کې دغه یو عذاب او یو غصه پرته وه چې یاره موږ به د نبي علیه الصلاة وسلام نه دا بدل اخلو. نو 3 کال د هجرت باندې په 3 هجرۍ کې د نبی علیه الصلاة وسلام په 3 کال د هجرت باندې د مکی کفارو مشوره وکړله چې په نبی علیه الصلاة وسلام او دغه په ملګرو باندې حمله کو، او کم مال چې ابو سفیان د تجارت راوړی و هغه یې هلته په یو ځای کې امانت ایښودی و، ځکه چې هلته جنګ وشو، رشته داران یې قتل شو، نو هغې مال له چا لاس نه ورغلو، په هغه باندې روغ کال د غم تیر شو. دغه کم مال چې د تجارت راوړی شوی دا به ټول په دې جنګ کې لګو، خو د خپلو رشته دارو بدل به اخلو. په دغې سامان او په دغې تجارت باندې موږ نه بلسو. دا فیصله یې وکړله او د 3000 کسانو لښکر یې تیار کړ. 3000 کسان د کفارو، په دې کې 200 کسان داسې چې هغې زغرې اغوستې وي او 200 ورسره اسونه وو، 300 ورسره اوښان، یعنې ښه سمه اسلحه یې واخیستل او ځان یې د اسلحو ډک کو، او 15 ښځې هم د ځان سره روانې کړې. یو خو دا چې دوی به راته په لاره کې سندرې وایي، تیر کال چې کوم سرداران مردار شوي وو قتل شوي وو د هغې یاد به تازه کوي. نو ټایم په ټایم به په دې کسانو کې غیرت اچوي چې ستاسو پلانکې مشرې وجلې، پلانکې مشرې وجلې، سندرو کې به راته هغه یادوي. نو په دې لښکر کې به نور جذبه هم راځي، نور جوش به پکې هم راځي، او دارنګې که د جنګ نه څوک تېښته کوي نو غم به ورسره چې موږ خو ښځې هم راوستې دي. نو ځان سره 15 ښځې روانې کړې. په دې 15 ښځو کې د عتبه لور هم وه چې د هغې نوم هنده وه. هنده دا د عتبه لور وه. د دې پلار عتبه او تره شیبه او ورور ولید دا په غزوه بدر کې 3 واړه مرداران شوي وو. نو دی وی زه پاتې کېږم نه، زه به هم دې جنګ له ځم، او موجوده چې د مکې کوم څه
سردار او مشر ابو سفیان دغه خزم بودا نو ابو سفیان ته وی چې ته جنگ لذي زب در سره ضرور زم ز پات کې غم نه چې ز په دې مسلمانانو خپل زړه یخ کم دي هندي وي دا ور سره پکې روانه شول نو 300 کسانو لخر روان شو د نبی رسول الله تر عباس رضی الله تعالی د په مکه کې پټ مسلمان شو چاته پته نه و د چې وکتل چې زما په وراره باندې حمله کیږي کنه نو د غلې غونته خط ولیکو خط ولیکو او دوه تنو له ورته دا نبی رسول الله لپاره منډه ورسوي چې په 3 ورځو کې دنه دا خط ورته تاسو نبی رسول الله رسولي په خط کې نبی رسول الله ته دا ولیکل وی ابو سفیان لخر د 3000 کسانو تیار کړی دی او 3000 کسان د اسلحې مکمل ډکتی او د ځان سره خزي او بچیم روان کړي دي خزي او ماشومان هم د ځان سره روان کړي دي او دې قسمونه کړي دي چې ګوره مسلمانان روغ نه فریدو وی ځان هم وجني او تاسو هم قتل کوي ګوره خو د ځان حفاظت وکړه نبی علیہ السلام په مکه نه پټ دا خبر ولېګو الته چې نبی علیہ السلام ته دا خط ورسېدو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل د مدینی منورې نه غیر چاپیر سکیورټي واچوي غیر چاپیر کسان کېنای او د جمعې شپه په مسجد نبوي په دروازه باندې کسان ودرېدل د نبی علیہ السلام د حفاظت لپاره شپه تېره شوه سحر شو چې کله د جمعې مونځ وشو که نه نو نبی علیہ السلام د خپلو صحابه کرامو اجلاس راوغوښتو وی تاسو خبر یې چې د مکې په موږ باندې حمله کېدونکې ده 3000 خلک را روان دي د اسلحې ډک دي څه وکړو ماله مشوره راکړئ د خپلو صحابه کرامو سره یې څه وکړه مشوره وکړه کوم مشران صحابه کرام چې هغوی ټولو دا خپله مشوره وکړه چې د الله پاک پیغمبر د مدینې منورې نه پسې بار ته نوځو د مدینې منورې نه پسې بار ته نوځو بار به راشي ناس پی یا به ستړي شي واپس به ځي او که مدینې منورې ته رادن نه شو نو موږ به سره په مدینه منوره کې جنګ وکړو ښکته به سره موږ په تورو لګیایو د کورونو نه به یې زنانه په غرګو ماشومان به په غرګو ولي یا به بار ناسي واپس به لاړ شي که په مدینه منوره حمله وکړه موږ به سره دلته وجنګېږو کبار صحابه کرام مشران صحابه کرامو چې د هغوی دا مشوره وه په دې کې د منافقینو کم سردار چې د عبدالله ابن ابی ابن سلول دی خو په ظاهر کې مسلمان و که نه دی هوښیار و تجربه کار و نبي علیه السلام پکې د ده نه مشوره واخیسته وي ته څه وایي عبدالله ابن ابی ابن سلول مشوره وکړه چې د الله پاک پیغمبره زما زړه تجربه دا ده چې کله هم موږ د مدینې منورې نه بار ته په دشمن پسې وتو یو موږ نقصان مونږ دی مونږ بار ښه د ورځ نه ده مونږ چې مونږ په مدینې منورې نه په دشمن پسې بار ته وتو یو او چې کله دشمن په مونږ باندې حمله کړې مدینې منورې ته راغلی دی بیا هغه زمونږ دروغ نه دی تللی زما تجربه دا ده او مشوره مې دا ده چې د مدینې منورې نه وځو او دا مشوره یې ورکړه او کو په مدینه منوره باندې هغوی حمله وکړه که نه ښکته به ورسره مونږ جنګېږو په تورو باندې د کورونو نه به یې زنانه ماشومان په ګټو ولي نو بس تید تربیت تر شي او به تښتي لاړ به شي د نبي علیه السلام خپله هم دا خوښه وه چې د مدینې منورې نه بار ته نه وځو دا د نبي علیه السلام رایې هم وه خو چې کوم نوجوانان هلکانو که نه نوجوانان صحابه کرامو د هغوی جذبه زیاته وه او کوم صحابه کرام چې په جنگ بدر کې نو شریک شوي کنه د هغې جذبه زیاته وه ځکه چې هغې په جنگ بدر کې چې کوم کسان شهیدان شوي د هغې خو الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې ډېر فضیلتونه راولېږل د هغې لویې مرتبه یې راولېږله او الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې وفرمایلو چې کوم کسان زما په لاره کې مړه شي هغې ته مړه مه وایه بل احیاء دا ژوندي دي عند ربهم یرزقون د الله په نس ورله رزق هم ورکېږي دوی ته مړه مه وایې د هغې شهدا او هغه فضیلتونه یې چې واورېدلو او هغې دا اصرار کوي نه د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه وځو مونږ د مدینې منورې نه
وضو مونږ په مدینه منوره کې د ښځو سره نه کینو هغوی به په مونږ باندې حمله کوي مونږ به ورته ناست یو نه مونږ وضو او مشوره وکړئ د الله پاک پیغمبر کو بار ته وځو که نه نو دوی وایي چې مونږ به مړه شو نو وایي که مونږ شهیدان شو هم زمونږ دپاره بهتر ده غوره ده او که ژوندي پاتې شو فتح هم مونږ ته هم غوره ده خو یا شهادت دی او یا غازیتوب دی زمونږ دپاره خو په دواړو کې فایده ده یا به غازیان شو فتح به مومو یا به شهیدان شو د الله تبارک وتعالی لوی لوی مقامونه به راکړي نوجوان صحابه کرام چې حتی در دې پورې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی قسم وکړو وی قسم په الله زه خو تر هغې پورې ډوډۍ نه خورم تر څو چې د مدینې نه بهر تللی ما جنګېدلی نه زه خو د هغې پورې ډوډۍ نه خورم بل صحابي راپاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره موږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه موږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه پرېږده چې موږ بهر وځو جنګ وکړو شهیدان شو چې الله راله جنت راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ټیک ده خو د دې نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل یو خوب بیان کو ما خوب لیدلی دی ما مضبوطې دوه زغرې اچولي دي خوب مې لیدلی دی او زما په مخ کې باندې غوا حلاله شي او بیا مې خوب لیدلی دی چې زه د خپل توره داسې تاو کم که نه نو د دې مخکې حصه ماته شي او بیا چې دوباره توره تاو کم که نه نو د هغې مخکې نه ښکلې حالت باندې جوړه شي دوباره د هغې مخکې تورې نه هم ډېره ښکلې جوړه شي دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې زه را توره تاو کم مخکې حصه ماته شي یعنې زما څه ملګري به شهیدان کېږي او چې بیا توره تاو کم د هغې مخکنۍ نه ښکلې جوړه شي معنا اخري فتحه به مسلمانان مومي صحابه کرامو فرمایي د الله پاکه پیغمبر خو شهادت دی که نه موږ خو شهادت ته خوشحالېږو ته ولې موږ بار ته نه پرېږدې نبی علیہ السلام چې د دوی خبرې واورېدې که نه هېڅ یې ونه ویل نبی علیہ السلام خاموشه ناست و بس کور ته دننه شو چې کور ته دننه شو او د کور نه راووت دوه زغرې اچولې وې توره یې په لاس کې نیولې ده نو مشران صحابه کرام چې وایي کشرانو صحابه کرامو ته غوسه شو ګوره نبی علیہ السلام خو خفه کړو که نه مونږ یو وایي چې داسې کوو بل وایي چې داسې کوو د نبي علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازلېږي او د هغه خبرې ته مونږ اړ غوږ کېنښودو خو څوک وایي مدینې نه وځو څوک وایي د مدینې نه نه وځو په کار مونږ له دعوه چې مونږ ویلو چې د الله پاکه پیغمبر چې ستا څنګه خوښه دغه شان به کوو مونږ د نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو خپلې مشورې خو ورکولې نو نبي علیه السلام خفه شو نو کشران صحابه کرام هم پوه شو چې موږ خپلې مشورې ورکړو نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو د هغې ورته وایي د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه وځو دلته به جنګ وکړو ځه خو ته پرې خفه یې مونږ نه وځو دلته به جنګ وکړو څنګه چې ستا خوښه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د الله نبي چې کله اسلحه راوچته کړي او زغرې واچوي تر هغې پورې نه دي تر څو چې جنګ نه کړی بس اوس ما اسلحه اچولې ده اوس به ځو جنګ له اوس پاتې کېږو نه بس زر صحابه کرامو د زرو تنو قافله برابر شو روان شو د مدینې منورې نه په لاره باندې مزل لاړو نو هلته کې یو ځای راغی نبي علیه السلام هلته پړاو واچوي ودرېږئ چې ودرېږئ هلته نبي علیه السلام په خپل لښکر باندې داسې نظر واچو چې زما په لښکر کې ځوانان څومره دي هلکان څومره دي د خپل لښکر معاینه یې کوله کوم ځای کې چې نبي علیه السلام پړاو واچو هلته کې اوس یو جومات راښه شوی دی مسجد مستراح ورته ویلی شي مسجد مستراح دا اوس هم هلته مسجد موجود دی دلته نبی علیه السلام پړاو واچو د خپل لښکر د معاینې دپاره داسې ګیر چاپېره کتل نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل د کومو هلکانو عمر چې د 15 کالو نه کمي هغه واپس کوي کورونو ته یعنې دا نابالغه دي واړه ځان سره جنګ له نه بیایو نو چې د چا په عمر د 15 کالو نه کم نو هغه به یې رسته کور ته به یې لېږو په دې دوران کې یو صحابي دی هغه په صف کې ولاړو نو د ده عمر هم د 15 کالو نه کم رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه رافع رضی الله تعالی عنه د عمر خو کم و نو دی په صف کې ولاړو نو د خپې دا پوندې اوچتې کړې د ګوتو په سر داسې ودرېدو ځان یې دنګ کو دې دپاره چې ما نبي علیه السلام د جهاد نه واپس نه کړي نو د داسې د خپو باندې ځان دنګ کړی دی نبی علیه السلام پرې تېر شو خیال یې ورته نه شو ځکه چې قد یې لوړ
نو سموره ابن جندب رضی الله تعالی عمر کم دیم نبی علیہ السلام راويستو وی تذکر ته تماشومه دورته د الله پاک پیغمبره زدي واپس کړم او رافع ابن خدیج خو هغه ولا دغه ته حسین وای هغه زمانه په عمر کې کم دی نبی علیہ السلام ته فرمایي ما ولې کوړته لګي دی ولې فرې دی ابي ته فرمایي د الله پاک پیغمبر پر زړه د کمزور هم نه ما کومال دی په پرزول را وسه را پرزو ما دا ګور د نوجوانانو صحابه کرامو د الکان د جهاد سره دور مینوا سموره ابن جندب رضی الله تعالی فرمایي او د الله پاک پیغمبره تا رافع ابن خدیج بری خو دغه زمانه زور ور نه دی را ولا مار په پرزور زه را پرزو ما نبی علیہ السلام اسی د خوش طبیعت لپاره ویل کړه اوځي دوړ پرزولو کې چې څوک چاکته نو چې دواړه ورنه کنه رافع ابن خدیج رضی الله تعالی راته او قسمه تا نو سموره ابن جندب رضی الله تعالی فرمایي ما درته نه چې الله پاک پیغمبر دې په ما کمزور دی نو ته دې پرې دی ما کوړه واپس کای نبی علیہ السلام ورته عزت هم راځي jihad لا صرف دا دو صحابه کرامو سموره ابن جندب رضی الله تعالی او رافع ابن خدیج رضی الله تعالی چې د دوی عمر د 15 کالو کم او دی په شریک شوی jihad کې غزوه احد کې نور چې څومره کم عمر وای واپس کړو دوی رالو چې کله د غزوه احد دا کله چې د احد مقام ته راورسېدل کنه د احد مقام ته راورسېدل نو په دغه عین ټیم کې عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین چې دی واپس شو د مسلمانانو نه او څه خبره وکړه دا خو جنگ نه دی دا خودکشي ده زمونږ په خبره باندې عمل نه کوي موږ ورته د مدینې نه نوځو دوی ووتل نو دا خو جنگ نه دی دلته زر کسان دلته 3 زره دي دا خو جنگ نه دی خودکشي ده خو دا جنگ نه موږ در سره شریک شي دا خو ځان وجل یاسي نو عبد الله ابن ابي ابن سلول د تود جنگ نه په خپل واپس شو 300 کسان هم د ځان سره روان کړو 300 کسان نو د مسلمانانو لخر خو د مخکې نظر کسانو نو 300 د واپس 500 کسان پاتې شو 200 پاتې شو د لار مدینه منورې ته موږ جنگ نکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاره جنگ په ځای باندې نظر واچو نو د مکې نه مشرکین خو مخکې راغلی وکنه کافر مخکې راغلی نو کم طرف چې د اوبو طرف په پاره باندې هغه اول قبضه کړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې وکتل نو په دغه ځای کې یو کنده ده غونډکې به تاسو لیدلې د احد او یو د احد غار دی غار دی ډېر لوړ غار دی خو خواته هغه مسجد سره غونډکې ده د دغه غونډکې نه شا طرف ته تاسو کتل یو کندم د اوبو وسمشته خو بای وخت ډېر جوړه کنده اوس لګه جوړه ده نبی صلی الله علیه وسلم چې او کتل د کندې ته ویرا سینه چې موږ دلته په جنگ شو دا کافر په دې کنده کې پټ راشي دی غونډې باندې راوخی چې په موږ حمله ونه کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې غونډکې باندې 50 تنه کېنول فرمایل وی د دې غونډې نه به تاسو را کوزي غینا کوم فتح اومن ته بنا را کوزي غي کوم شکست اومن ته بنا را کوزي غي تر دې کو زمون غوخي مارغان او تختول تاسو بر دې غونډې نه را کوزي غي نه 50 تنه نبی رسول په دې غونډکې کېنول بیا اسنه چې کافر په موږ باندې شاغاړي حمله ونه کی تاسو په دې غونډې باندې ناسیه اول مقابله شروع شو یو تن براوتو سپون دوړ طرف ته جوړ کړ شو یو تن براته حمله به کوله دو تن به مقابله کوله پدې مقابله کې هر مسلمان چې کافر راتو کافر مردار کړي دي مسلمان په فتح منتدا حتی تر دې پوری چې 2 کافر مردار شو پدې لګ جنگ کې 2 کافر مردار شو پدې کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ وروته دا ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې کنه د چې کمزه کې نبی رسول الله والسلام صفونه جوړ کړ نبی رسول الله بیان وکړو او خپل تور حدیث راوستله زما دا تور ز چاته ورکم چې د حق پوره کې خپل تور نبی رسول الله راوستله زه د خپل تور چاته ورکم څوک په واخلي چې د تور حق پوره کې یو صحابي براتو هغه به د الله پاک پیغمبر زه حق پر کول شمال راک نبی رسول الله به انکار کو په اخر کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ راغی دورته د الله پاک پیغمبر مال راک زه به حق پر کوم نبی رسول الله دته ورکړه دته څنګه ورکړه د مخ کې نبی رسول الله په جنگونو کې لیدل د عجیب انداز او د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ته په جنگ کې ډېر عجیب حالت و د ټول عمر په جنگ کې سور پټ کې و
سور پټکې به یې والی او په جنګ کې به دې ډېر په یو تکبر سره غونته ګرځېده د ځان له یو اندازه په جنګ کې نو نبي علیه السلام به دغه انداز ډېر خوښاو نو نبي علیه السلام ده ته توره ورکړه وایي ته د دې حق پوره کولی شي نو چې کله داسې د یو تن جنګ وشو 22 کافر مردار شو نو ابو دجانه رضی الله تعالی میدان ته ووته دا توره یې داسې تاو کړه او اشعار یې وویلو انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل انا الذي عاهدني خليلي زه هغه سړی یم چې زما دوست وعده اخیستې ده زما هغې دوست وعده اخیستې چې د هغه مینې زما په زړه کې کور کړی دی نبي علیه السلام یادوه او د هغې غر په لمن کې زما نه وعده اخیستې ده څه وعده یې در اخیستې ده الله اقوم الدهر في القیول اضرب بسیف الله والرسول زما نه دا وعده اخیستې چې زه به په شاته صف کې نه ودرېږم او زه به د الله او د الله د رسول دشمنان د پیغمبر په توره باندې وخم زما نه دا وعده اخیستې ده دا اشعار یې وویل او دا توره یې داسې تاو کړه او ډېر په تکبر باندې روان شو د ابو دجانه رضی الله عنه ډېر په تکبر روان شو نبي علیه السلام چې داسې وکتل که نه ډېر په تکبر او په غرور روان دی نبي علیه السلام مسکې شو الله ته دا حالت ډېر ناخوښه دی الله ته د تکبر دا تلو ډېر ناخوښه دی الله چېرته دا نه خوښوي په حالت د جنګ کې الله ته بیا دا چال خوښ دی الله ته د تکبر دا تله ناخوښه دي خو چې د کافر سره د مقابله او بیا د مسلمان څومره په تکبر کې ګرځي الله ته دا تله بیا خوښ دي نو د کافر په مخ کې به داسې عاجز نه ګرځي بیا به ښه په تکبر سره ګرځي د ابو دجانه رضی الله تعالی ډېر په تکبر سره په دې جنګ کې روان شو نبي علیه السلام په خندا شو الله دا تله ډېر نه خوښوي خو په جنګ کې ډېر خوښ دي ګورې او ده توره داسې تاو کړه که نه روان شو چې په کوم طرف پته نو د کافرو دا ستري به یې غورځول داسې یو به له مخې نه شو راتلی حتی تر دې پورې چې لاړ که نه او دا توره چې اوچته کړه ویې کتل نو هنده یې مخې ته ولاړه ده هنده مخې ته ولاړه وه د ابو سفیان ښځه د عتبه لور دا ورته مخامخ ولاړه ده نو چې ده دا توره داسې اوچته کړه نو دې چغې کړې وی راشئ زما مدد ده نو یو کافر هم خواله رانغی نو چې رانغی نو ده داسې وکتل دا توره خو د نبي علیه الصلاة وسلام ده نو ده په بېڅوکه ښځه باندې زه څنګه وچلومه دا توره د نبي علیه السلام ده دا خو ډېره نامناسبه ده چې زه یې په بېڅوکه ښځه وچلومه د هغې امداد له څوک نه راځي نو توره یې ورستی کړه هغه یې پرېښوده هېڅ یې ورته ونه وي څه ورته ونه وي دغرنګې بیا حضرت حمزه رضی الله تعالی میدان ته ور مخکې شو او توره یې راواغسته هر کافر به ځان پټو د حمزه رضی الله تعالی د تورې نه ځکه چې حمزه رضی الله تعالی په کم طرف ته که نه نو بس د کافرو سرونه به ورته تاوېدل داسې په بهادرۍ سره جنګېده بهادرۍ سره خو په ده باندې ګزار یو تور غلام و حبشي غلام و هغه پې ګزار وکړو وحشي ابن حرب او دی یو تن رالیږلی و د مکې نه په دې لالچ کې د هغې کس تر په جنګ بدر کې مردار شوی و نو هغه ورته وی ته لاړ شه او د نبي علیه السلام چې کوم تره دی حمزه خو هغه ته مړ کو که نه شهید دې کو ته زما د طرفه ازاد یې دی په دې لالچ رالیږلی و د وحشي ابن حرب نو چې کله جنګ شروع شو نو خو جنګ نه کوو دی د یو ګټ شاته ناست و حمزه رضی الله تعالی به یې غلی سي کوو چې دی به زه چېرته ګورم نو د حمزه رضی الله تعالی په ده باندې نظر نه ورېد یو ګټ شاته ناست و نو حمزه رضی الله تعالی روان و دې ناڅاپي پاڅېده په دې نوم کې وله نیزه ومنډله په دې نوم کې چې نیزه یې ومنډله شاته د حمزه رضی الله تعالی نه ووته حمزه رضی الله تعالی څو قدمه لا خو ځمکې ته راتاو شو شهید شو او دې چې څنګه حمزه رضی الله تعالی باندې ګزار وکړو بیا شاته لاړ سیټ ته کېناست بیا په جنګ کې د شرکت نه دی کړی د ده خو خپل مقصد دپاره راغلی چې زه ازاد شم که نه زه حمزه ما قتل کو ما به ته ازادي میلو شي دکه وحشي ابن حرب چې د نبي علیه الصلاة وسلام ترې په ډېر بې درده شهید کړی و او نبي علیه الصلاة وسلام ته چې کله حمزه رضی الله تعالی رایادېده که نه ژړل به ډېر زیات په خپل تره پسې خفه و دا وحشي ابن حرب بیا دی راغی چې کله مسلمان شو د نبي علیه الصلاة وسلام په لاس باندې بیعت وکړو مسلمان شو نو ده ځان نه ښکاره کو چې کله مسلماني ده ځان یې نه ښکاره کو ښه مخکې پټ کړی و وي هسې نه
چې نبی علیه السلام مې وپېژني چې ته هغه نه چې زما او تره دې قتل کړی زه ستا اسلام نه قبلېږي لرې کېږي زما د مخې نه ځان یې پټ کړی او ځان یې نه ښووه نو چې کله اسلام راوړه که نه نو څه کسانو ورته وي د الله پاکه پیغمبر ده خو وحشي ابن حرب دی کوم چې حمزه شهید کړی و دا خو ستا د تره قاتل دی نو نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې وبهېدې ما له یو انسان مسلمانول د زرو کافرانو د قتل نه بهتر دی زه زر کافر قتل کم زه په هغې نه خوشحالېږم زه یو کافر مسلمان کم زه په هغې خوشحالېږم خیر دی که وحشي ابن حرب زما د تره قاتل دی خو چې مسلمان شو زه پې خوشحاله یم خو دومره ورته وویلو وحشي ابن حرب ته یې وویل نبي علیه السلام دومره کار وکړه که نه چې ته مسلمان شوې الله ستا توبه قبوله کړه الله ته معاف کړې خو زما مخې له ډېر مه راځه ځکه چې ته زما مخې له راځې ما ته خپل تره را یادېږي چې د هغه سره په غزوه احد کې څه شي وو نو زما زړه ته درد راځي وحشي ابن حرب ډېر پښیمانه و په دې خپل کار باندې او قسم یې وخوړو زه به داسې کار کوم چې ما تېر کوم ګناه کړی چې د هغې کفاره شي ده ما د نبی علیه السلام تر شهید کړی که نه زه به داسې کار کوم چې د دې ګناه کفاره شي بیا مسیلمه ابن کذاب د پیغمبرۍ دعوه وکړه ده د پیغمبرۍ دعوه وکړه دی پټ روان شو بس زما د ګناه کفاره صرف دا ده دی روان شو پټ په مسیلمه ابن کذاب پسې او څنګه چې حمزه رضی الله عنه په دې نوم باندې والی او شهید کړی که نه دکه شانتې مسیلمه ابن کذاب په دې نوم کې په دې نیزه وپورې راپورتې ایست هغه یې مردار کړو دا هغه سړی چې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې وه هغه په دې نوم کې په نیزه و مردار یې کړو ویزه ما د خپل ګناه کفاره ادا کړه ده ځکه چې ما حمزه رضی الله عنه شهید کړی و خو هغه د نبي علیه السلام محبوب تره و خو د نبي علیه السلام په دشمنانو کې مې بدترین دشمن مردار کړو بدترین دشمن می مردار کو هغه کافر می مردار کو چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه نو چې کله نبی علیه السلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ السلام او فرمایل وی کومون فتح ومنته او کو شکست ومنته تاسو به د دې ځای نه راکوزېږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمونږ غوښې مارغان تختې هم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزېږئ نه تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناست یئ ځکه نبی علیہ السلام ته الله د جنگ ډېر مهارت ورکړی و نبی علیہ السلام فرمایل هسې نه چې زما ملګري دلته په جنگ کې اخته وي او د شا غاړې د غونډکۍ غاړې دشمن راوخېږي حمله ونه کړي نو تاسو په دې غونډکۍ ناست یې دې نه به راکوزېږئ نه جنگ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو دا یو جنگ چې به کېدو یو تن به وتو بل دای طرف راوتو 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو به جنګ و 25 کسان د هغې نه مردار شو بیا چې عام جنگ شروع کېده که نه نو د هغې چې کومې ښځې وي د ځان سره راوستې وي هغې په ګډا شروع کړه او سندرې شروع کړې ګډای شروع کړه او سندرې ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کوم سرداران مردار شوي وو هغې ورته رایادول شروع کړو چې ستاسو نه پلان کې وجلې دی او ستاسو نه پلان کې وجلې دی او تاسو نه پلان کې وجلې دی نن ای ځوانانو تاسو را رسېدلې د هغې بدله به اخلئ په دې سندرو کې ورته د ښځو دا جذبه راوچتوله دوی دومره په جوش کې راوسته او د شراب چې راوړي هغه په سرونو راواړول شراب یې وڅکل او جنگ شروع شو غزا شروع شوه حتی در دې پورې چې مسلمانانو فتح وموندله اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بله تخته څوک یو غر ته منډې وهه څوک بل غر ته منډې وهه کافرو په تیښته شو وتښتېدل یو صحابي وایي د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ما د کافرو ښځې په خپلو سترګو ولیدې چې په دې غونډۍ باندې روانې وې او د خپو دا پنځیبونه ښکارېدل په منډه تښتېدلې او دا توري به د کافرو ورته اولې او زغرې به یې ورته اولې د بدن نه به ایستي ځکه چې بدن درونې سړی منډه نشي وهلی که نه نو زغره به یې د بدن نه ورته وکړه چې کومه توره وه هغه به یې ورته وکړه چې دا را سره نه چې په منډه وځم ځان وباسمه
ناغه تورې اصغري غورځولې او منډې وهلې کافر وتښتېدل کافرو شکست وخوړو چې وخوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټولو مال غنیمت راټولو نو دا خپلې تورې او نیزې سیټ ته کېښودې او چې د چا سره سورلي و هغه هم سیټ ته وتړله سورلو ته راکوشو سورلۍ سیټ ته وتړلې زغرې هم لرې کړلې یعنې اصلحیار سه سیټ ته کېښودې چې اوس مال غنیمت راټول کړو چې د هغې نه کمې تورې پاتې شوي زغرې پاتې شوي څه سامان دې پاتې شوی چې دا راټول کړي مسلمانانو دپاره مسلمانان مال غنیمت راټولي اوس په غونډه کې چې نبی علیه السلام 50 کسه کېنولي که نه د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو څه وایي ښکته کوزېږو او څه وایي نه کوزېږو اوس کوم کسان چې وایي نه کوزېږو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه امیر هغه ورته وایي زه خو نه کوزېږم ما ته خو نبي علیه الصلاة وسلام فرمایلي چې تر څو درته ما نه ویلي ښکته به نه راکوزېږي زه خو نه کوزېږم هغې نورو کسانو ورته وایي ټیک ده نبي علیه السلام فرمایلي چې ښکته به نه راکوزېږئ خو در قیامته پورې خو یې نه وویلي که نه چې دلته به ناست یئ جنگ ختم شو اوس به موږ خو دلته همیشه دپاره نه یو ناست که نه چې جنگ ختم شو چې ښکته کوز شو چې د مسلمانانو سره امداد وکړو مال غنیمت راټول کړو موږ به دلته یوازې هسې ناست یو د مسلمانانو په منځ کې څه راغی اختلاف راغی تو مې پکې جوړ شو 40 تنه راکوز شو د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی سره صرف 10 تنه پاتې شو دغه 10 کسان نهه کسان پاتې ټول 10 سره د عبدالله ابن جبیر رضی الله 10 کسان په دغه غونډه کې پاتې شو او 40 تنه ترې راکوز شو خالد بن ولید رضی الله تعالی خو د مخکې نه د دې غونډه کې په تلاش کې و چې زه به حمله کوم د شا غاړې به ورځم په دې ځای باندې 2-3 پیرې مخکې هم حمله کړې وه خو دوی 50 کسانو دوی به د برې غاړې غشي شروع کړو دوی اوچت ناست وو هغوی به پسپا شو به تښتېدل چې وایي کتل چې غونډکۍ خوشې د کسان پې لږ ناستي خالد بن ولید رضی الله تعالی دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه دی ده د ځان سره خپل د اس سواره چې کوم د ځان سره هغه لښکر روان کړو او راوختل چې دوی وکتل چې خالد بن ولید را روان دی نو دوی وی چې یاره بره رارسي راپسې نو مونږ خو بیا 10 تنه یو مونږ به ووجنې شهیدان به کړي ښکته مسلمانان خو ناخبر دي دوی پسې ورکوز شو دا مسلمانان پسې وړومبې ورکوز شو دا 10 تنه چې ورکوز شو خو هغې پاسونو مقابله لږه وکړه خو دغه 10 وړه کسان یې شهیدان کړو دغه 10 کسان شهیدان شو د مسلمانانو او خالد بن ولید په دغه غونډکۍ باندې راواوړېدو چې راواوړېدو اوس مسلمانان د ځان نه خبر نه دي مال غنیمت راټولوي او د دې غاړې پې د حمله وکړه چې حمله وکړه بس مسلمانان وارخطا شو په لاس کې توره نشته نیزه نشته اصغره ایښې ده سورلۍ سیټ ته ودرولي دي ټیټ دي مال غنیمت راټولوي د پاسه پې حمله راله چې حمله راله مسلمانان وارخطا شو یو خوا تخته بل خوا تخته بل خوا تخته مسلمانان خواره واره شو د نبی علیه صلات وسلام سره صرف 14 کسان پاتې شو صرف 14 کسان په دې کې 9 کسان د مهاجر وو او 9 کسان چې دي دا د انصار وو 14 کسان صرف د نبی علیه صلات وسلام سره پاتې شو نور ټول مسلمانان تتر بتر شو یو خوا لاړو بل خوا لاړو په نبی علیه صلات وسلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو د هر طرف نه گزار شروع شو ابو طلحه رضی الله تعالی د نبی علیه صلات وسلام خواته ولاړو غشه چې براته به خپل لاس نیو چې غشه براته به خپل لاس نیو حتی در دې پورې د ابو طلحه رضی الله تعالی لا شل شو په نبی علیه صلات وسلام باندې یو کافر حمله کوله مصعب ابن عمر چې اول چې حمله پکې ډایرک ورته خپل سینه خوا کړه په خپل سینه غشه وخوړ دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام مشابه هو په شکل صورت کې یو شانو د نبی علیہ السلام سره شکل میلاوي د داسي نو چې د حمله کوله په نبی علیہ السلام باندې کنه نو د ورته خپل سینه اخوا کړل مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو بل یو کافر د هغه نوم عبدالله بن قمیه دو قتل چې نبی علیہ السلام سره دور څوک نشته دی دا یو پهلوان عبدالله ابن قمیه د په نبی علیہ السلام باندې ډایرک حمله وکړه او چې په نبی علیہ السلام په دې مخ مبارک حمله وکړه کنه نو د دې نبی علیہ السلام ته یو پیغور وکړو خذها انا ابن قمیه واخله د ابن قمیه د طرف نه دا گزار چې په نبی علیہ السلام گزار وکړه نبی اسلام د مخ مبارک زخمی کو
زخمی کو. نبی علیہ السلام ورته کې خیری وکړي الله دې برباد کا، الله دې برباد کا، الله دې تباہ کا. دا خیری ورته وکړي. په نبی علیہ السلام باندې گزارونه شروع شو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهیدوم شو. ما درته وی داغه شکل د نبی علیہ السلام سره میلاویدو نو د کافر چیغه کړه وی ما نبی علیہ السلام قتل کو، ما محمد قتل کو، نعوذ بالله. چې دا چیغه د کافر واله کنه نو شیطان ورله نور زور ورکو، شیطان هم دا چیغه واله وی محمد قتل شو، نعوذ بالله. چې دا چغه واله چې مسلمانانو په غوګونو دا आवाज ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم، د هر صحابي په لاس کې چې تور وزمه کې تورتا وشو، د چا سره چې نیزه وزمه کې ته وشتله. موږ سره جنگیږو، موږ خو د نبی رسول الله د پاره جنگیدو چې هغه نشته نو موږ جنگ سره کوو. د صحابه کرام لاسونه پر پیدو شو، څوک چې په کم ځای ولاړو په اخ کې ځای باندې پاتې شو. د نبی رسول الله دا مخکنی غاښونه مبارک هم شهیدان شو. دا رباوي غاښونه یو کافر ول په ګټ باندې حمله وکړه، د نبی رسول الله دا غاښونه مبارک شهیدان کړو، ماتې کړو. د نبی رسول الله چې کوم ټوپۍ په سر واغه خود د اوسپنې ټوپۍ دا ګټ په گزار سره داغه کړی د نبی رسول الله په مخ مبارک کې نه وته. د نبی رسول الله د مخ مبارک نوینه بيده دومره وینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وبیدل کنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا داسې قدم نشو اغسته. نو علی رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي وسره طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی ما دې ګټ ته لګوچت کوي، ما لګوچت کوي دې ګټ ته. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوچتېدو دوه مقصد، یو خدا چې د خپل ملګرو ته आवाज وکم چې ما خواله راشي دی چیرته روان دي، او دوی دا مقصد و چې زه د خپل ملګرو باندې نظر واچوم چې دوی چیرته تللی دي، چیرته لاړو، او دویم د خپل ملګري وینم هم. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګټ ته نشو کې اوچته دی کنه. نو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته داسې ملا ټیټ کړو، دا الله پاک پیغمبر زما په ملا خپه کېده، دغه په ملا نبی رسول الله خپه کې خدا دې ګټ ته شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او جبه ځان له جنت واجب کو نو، ځان له جنت طلحه جنت د پاره ستاده پاره واجب شو، واجب شو ستاده پاره جنت. او نبی رسول الله چې د ګټ ته داسې پورته شو کنه غیر چا پیرو قتل نو आवाज وکړو الی عباد الله، اې د الله بندگان چیرته روانه ما طرف ته راشي، انا محمد رسول الله، زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم، الی عباد الله، اې د الله بندگان ما خوا ته راشي. چې د صحابه کرامو دا आवाज تر وګو شو کنه نو ټول صحابه کرام را منډ کړل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رااله، ټول نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تر غون شو غیر چا پیر ولا رااله خوا ته رسیدل. په دې کې ابو سفیان چې وکتل چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمرګری دي او دا आवाज هم خور شوی دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل شوی دی، نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو. چې ودرېدو نو आवाज یې وکړو وی افی القوم محمد، په دې قوم کې محمد شته ژوندی دی که نه مړ دی؟ افی القوم محمد، په تاسو کې محمد شته؟ نبی علیہ السلام جواب به نه ورکوئ، جواب به ابو سفیان دا आवाज درې پیری وکړو جواب ورته میلاو. بیا یې आवाज وکړو وی افی القوم ابن ابي قحافه، په تاسو کې ابو بکر شته دی؟ درې پیری دا आवाज وکړو، نبی علیہ السلام جواب به نه ورکوئ. چې په درېمه پیری आवाज وکړو وی افی القوم ابن الخطاب، په تاسو کې د خطاب زوی عمر شته دی؟ چې دا आवाज درې وکړو، نبی علیہ السلام جواب به نه ورکوئ. نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو مشرکین مکه ته کافرو ته وی دا خو چې आवाज رانغی نو معلومیږي دا چې دا درې واړه مړه دي، دا درې واړه څه دي؟ محمد، ابو بکر، عمر، دا درې واړه مړه دي. ابو سفیان دا आवाज وکړو کافرو ته. عمر رضی الله تعالی عنہ ټینګ نشو چې دا आवाज واورېدو وی اے د الله دشمن دا درې واړه الله ستا د غم د پاره ساتلی دي، اے د الله دشمنه دا درې واړه الله ستا د غم د پاره ساتلی دي، درې واړه ژوندي دي، درې واړه ژوندي دي. بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی عنہ وی صدر توام نه بل ته سوای نه خو لګ ما خواله راشه، لګ ما خواله. عمر رضی الله تعالی عنہ خواله لاړو،
دا راته ووایي چې نبی علیه السلام ژوندی دی که نه دی ستاسو پیغمبر ژوندی دی که نه دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل الحمدلله ژوندی دی ژوندی دی وی د عبدالله ابن قمیه نه مې ستا په خوله یقین ډېر دی ځکه هغه وایي چې موږ محمد قتل کړی دی خو د هغه په خوله مې دومره یقین نشته او ستا په خوله مې یقین نو بس دی ژوندی دی بیا او بیا ابو سفیان یو چغه وواله وی اغلو حبول دا حبول د دوی یو بوت و دغه بندګي به یې کوله او په جنګ کې به یې د هغه نه مدد غوښتو نو ابو سفیان آواز وکړي اغلو حبول زنده باد نو نبی علیه السلام عمر ته عمر اوس جواب ورکړه نو عمر رضی الله تعالی فرمایل دا الله پاک پیغمبر څه جواب ورکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي عمر وایا چې الله اعلى واجل الله لوی دی دی وی اولو حبول تورته وای الله اعلى واجل بیا ابو سفیان چغه کړه ویلن العزى ولا عزى لكم زمونږ عزا خدای دی نو ستاسو عزا خدای نشته دا عزا د دوی یو بوتو دا بندګي به کوله زمونږ دپاره عزا دی زمونږ مدد کوي نو ستاسو عزا نو نبی علیہ السلام عمر ته اوس عمر جواب ورکړه که نه څه ووایم د الله پاکه پیغمبره نو نبی علیہ السلام فرمایل عمر وایا چې الله مولانا ولا مولا لکم الله زمونږ مولا او زمونږ دوست دی او ستاسو الله دوست نشته جواب ورکړه بهرحال ابو سفیان لاړ اخوا بیا جنگ شروع شو چې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته आवाज وکړو نو بیا جنگ شروع شو صحابه کرام راټول شو چې جنگ شروع شو کافرو شکست مونته کافر چې کوم راغلی هغه وتښتېدل لاړ میدان خوشې پاتې شو د نبی علیه السلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختې دي ٹھیک شو او دا وینې پرې رابهیږي نو یو صحابي سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه راغی د نبی علیه السلام په مخ مبارک چې کومه وینه را روانه وه که نه هغه په جبه وسټله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه به کومه وینه پیدا سنان ابن مالک به هغه په جبه باندې سټله اوس اصل کې بيدون کې وینه چې ده خو پلیته ده که نه بيدون کې وینه پلیته ده دی خوړل جایز نه دي خدا د نبی علیہ السلام وینه مبارک او د نبی علیہ السلام وینه مبارک فلیته نعوذ بالله نه ده هغه پاکه ده نو سنان ابن مالک د نبی علیہ السلام د مخ مبارک په پرې جبه سټه او وینه ځمکې ته نه پرېښودله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک وینه ځمکې ته لاړ نشي نو نبی علیہ السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی اے سنانا الله ستاسو لپاره جنت واجب کو ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نه ځي تا ځان دپاره جنت واجب کو بیا دا خبر خو مدینی منورې ته ورسېدو ځکه د نبی علیه السلام د شهادت خبر خور شوی و که نه چې نبی علیه السلام شهید شوی دی مدینی منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه و رامنډې وخلې عایشه بیبي هم رامنډه وخي فاطمه رضی الله تعالی هم رامنډه وهي ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو څومره بیبیان چې دغه رامنډې وخي را روانې دي چې کله احد ته راورسېدې که نه احد ته عایشه بیبي ډایرک دا مشکې راواغستو او زیو د اوبو ډکوي او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغې ته په خولو کې اړی اوبه ورله ورکوي په مسلمانانو باندې اوبه فاطمه رضی الله تعالی چې راغه د نبي علیه السلام مخ مبارک ته په وینو وکتل که نه وی علي پاسه اوبه راوړه زما د بابا مخ ته نه ګوري علي رضی الله تعالی لاړو ډال ورسره و هغه د اوبو ډکوي او فاطمه رضی الله تعالی راوړي فاطمه رضی الله نبی علیه السلام ته ناسته پرې مخ مبارک له اوبه اچوي داسې خو وینه ودرېږي نه وینه نه ودرېدله بیا د کجورو د پاڼو یو چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی فاصله زرې هغه وسېزله او د هغې ګرمه ایره یې راواغسته او د نبي علیه السلام په زخمونو یې کېښوده اوس هم چې کله دا زخم وینه نه ودرې که نه اکثر خلک ولې ګرمه ایره په هغې زخم کېدي وي چې وینه ودرې نو هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي علیه السلام په زخمونو کېښوده د هغې سره وینې لږ ارام وکړو لږه په کلاره شوله وینه لږه ودرېدله دې کې د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې چې کومې هغه کړی وي صحابه کرام پرې لګیا دي هغه ته په څه طریقه روباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی د خود څنګه رابار کړي یو صحابي راغی
هغه غالبا چې عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ راغی صحابه کرامو ته وویل وی دا خدمت په ما باندې پرېږدئ د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه دا کړی ایستل دا خدمت ما ته پرېږدئ عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ داسې خوله واچوله دې کړو ته دې کړی ته خوله واچوله او په غاښونو یې پې زور کو چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو دا ووتل دومره جوخته کړی د نبی رسول الله مخ مبارک له ورغلی وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده ابن جراح رضی الله دوه غاښونه مبارک شهیدان شو ورتاو شو تی به هر حال هغه کړی د نبی رسول الله د مخ مبارک نه راویستلی شوه بیا د صحابه کرامو چې کومه قرباني او کومه مینه وه د نبی رسول الله سره که نه یوه زنانه وه د هغې نوم د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها او دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی بیبي و ما چې درته وسوي که نه دا د نبی اسلام همشکل صحابي و نو دې دغلته غزوه احد کې شهید شو ته دا بیبي را روانه ده نو په لاره کې ورته چا ووي پلار دې شهید شوی دی دی وی انا لله و انا الیه راجعون دویم ورته چا خبر وکړو چې لږه مخکې راله که نه وی ماما دې شهید شوی دی دی بیا وی انا لله و انا الیه چې لږه مخکې راله نو چا ورته خبر ورکړو وی ستا خاوند مصعب ابن عمر هم شهید شوی دی نو دغلته دا لږه کېناسته او ډېر زیات یې وجړل یاره دا غم خو اوس د برداشت نه بار دی ما خو چې پلار مې شهید شو رور مې شهید شو ماما مې شهید شو دا غم مې به راسره خاوند اوچتی ځکه خاوند هغه خاوند دی که نه چې د ښځې سره په غم کې سات ورکوي ښځې ته چې د هر طرفه غم میلاویږي که نه نو دا وایي ای به زما د سر سهاره شته دی زما سړی شته دی دا پې ډاډه خاوند هغه خاوند دی چې کو هغې ته هر څومره تکلیف رسي هغه چې د خپل تکلیف دی خاوند ته بیان کړي نو د هغې تکلیف کې کمی راشي وایي زه زما یوه سهاره موجود ده نو دې ته وی ماما دې شهید شو دی وی انا لله وی پلار دې شهید شو وی انا لله خو چې آخر کې ورته وویل شو خاوند دې شهید شو دا کېناسته وی یاره دا غم خو اوس د برداشته بار دی چې خاوند مې لاړو نو زه به د خپل غم د چا سره شریکومه وی جړل خو بیا یې وی نبی علیه صلات وسلام خو ژوندی دی که نه وی او نبی علیه صلات وسلام ژوندی دی بیا وویل وی الحمدلله خیر دی دا ټول غمونه به ختم شو خو چې نبی علیه السلام ژوندی دی دې کې بله زنانه ده کلثوم بنت رافع رضی الله تعالی عنها دا په لار را روانه ده چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی دی وی الحمدلله بیا ورته وی پلار دې شهید شوی دی دی بیا وی الحمدلله وی زوی دې شهید شوی دی وی الحمدلله ثم الحمدلله خدا راته ووایه چې نبی علیه السلام څنګه دی نو چا ورته وی نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی وی ما ته یې وښیه چې په سترګو مې لیدلی نه زما زړه ته تسلي نه راځي ځکه خبر دا خور شوی چې نبی علیه السلام شهید شوی دی ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وښیئ نو چې دا نبی علیه الصلاة والسلام له بوستی شوه مخامخ ورته ودرېده وی د الله پاکه پیغمبره چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو دا د زنانه و د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت و په دې غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام تر حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر په بېدردۍ سره شهید شو تاسو ما په تیر جمعه کې ویلي چې حمزه رضی الله تعالی عنہ د هغې تور حبشي غلام د لاسه شهید شوی و چې کوم ته هندي ویلي وی تا کو دې شهید کو ځکه حمزه رضی الله تعالی په غزوه بدر کې د هندي پلار عتبه مردار کړی و وی کو دا حمزه ته مړ کو زما د دې په بدل کې زما د طرف نه ته آزادي نو دی حبشي غلام حمزه رضی الله تعالی په دینوم کې په نیزه باندې و شهید کو نو دا هنده چې رااله که نه حمزه رضی الله تعالی ولیدو نو چاړه یې راواغستله د هغه نه یې د پوزه مبارکه کټ کړه غوږونه یې ترې کټ کړو شونډې یې ترې کټ کړې او دا سینې حمزه رضی الله تعالی له وشلوله او دا اینۍ ترې راویستله او داسې چکونه یې پرې لګول چکونه د دې په خوله کې هغه وان خطه بیا یې راټوکول هم نه شو نو تېره یې کړه ده او بیا یو تار وي ماله راوړی تار یې راوړو او دا اعضا
دای په تار کې وبینول او غاړې ته ور واچوله په ګډا شروع شوه ګډېدله نن زما ارمان پوره شو نو حمزه رضی الله تعالی ډېر په بېدردۍ سره شهید شو ډېر په بېدردۍ سره نو د ده خور را روانه وه صفیه رضی الله تعالی عنها نو چې صفیه رضی الله تعالی را روانه وه که نه نو نبی علیه الصلاة وسلام وی زبیره مور دې منه که چې رور له ګورې رانه شي مور دې منه که رور له رانه شي ځکه که رور یې ولید نو رور یې د لیدلو نه دی صفیه منه که چې رانه شي نو زبیر رضی الله تعالی لاړو مور ته یې مورې مخکې به نه ځي نو صفیه رضی الله تعالی ډېره چاکه ښځه وه چې دا زوی په دې سینه کې و سیټ ته ورته وکړ لرې شه تاسو وکړئ چې ما منع کوئ ما ته مې خپل رور وښایئ ما ته خپل رور حمزه وښایئ دی سیټ ته وو چې ورته ویې کړو نو ده ورته شا غاړې واز وکړو وی مورې نبي علیه السلام فرمایي چې صفیه مخکې مه راپرېږدئ صفیه رضی الله عنها په ځای ودرېده وی ښه وی لاړ شه زما وراره ته وایه زما وراره ته وایه چې صفیې ته پته ده چې د هغې د رور سره څه شوي دي هغې ته پته ده خو زه خپل رور لیدل غواړم زه جړاګانې نه کوم وراره ته ووایه چې ما له اجازت راکړي نبی علیه صلات وسلام ته راغی زبیر وی زما مور اجازت غواړي هغه وایي چې زه جړا فریاد نه کوم نبی علیه صلات وسلام وفرمایي صفیې ته وایه چې راشه چې راله حمزه رضی الله تعالی ته داسې ودرېدله او داسې ګیر چاپېره وکتل او په تیزه یې وی نن به خلک وایي چې صفیه خپل رور ویني دا به چغې وایي دا به جړا کوي دا به فریاد کوي وی زه چغې او فریاد نه کوم زه په خپل رور باندې فخر کوم چې الله او د الله رسول رضا کو زه پې فخر کوم زه جړا نه کوم نبی علیه السلام چې راغی داسې حمزه رضی الله تعالی ته ودرېده که نه نو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې وی دا زړه مې وایي چې په دې ډاګه دې داسې پرېږدمه او دا مارغان دې وتښتئ او په قیامت په ورځ ته د مارغانو د ججورو نه راضي و الله په دربار کې ودرېږي خو څه وکړمه زما ترور صفیه به خفه شي ستا د خور فکر نه راځي هغه به خفه شي نو زه کرې دفن کومه او په جړا شو نبی علیه السلام زما د تره سره ډېر زیات ظلم شوی دی صحابه کرامو ډېرې عجیبه قربانۍ ورکړې وې دو صحابه کرام دي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنهم سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی فرمایي وی په دې غزوه احد کې د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه پسې راغی ما ته وی چې دې خو ارشته یو خبره کوو موږ سیټ ته لاړو د عبد الله ابن جحش ما ته وی چې تم دعا وکړه زه به پې امین واما او زم دعا کوم ته به پې امین وای ښه ما ورته وی چې ټیک ده شپه ده که نه سهار به جنګ کېږي سعد ابن ابي وقاص وی ما دعا غوښتله ما وی چې الله چې سار شي که نه زما د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما ګزار کوي زه په هغه ګزار کوم هغه په ما ګزار کوي زه په هغه ګزار کوم چې ښه ستړي شو دواړه که نه او زه ګزار وکړم هغه مردار کړم هغه سامان ته واخلم او راشم عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی فرمایل چې آمین اوس عبدالله ابن جحش رضی الله فرمایل چې زه دعا کوم ته پې امین وای ما وی چې ښه عبدالله ابن جحش وی چې الله سر مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما ګزار کوي او زه په هغه ګزار کوم هغه په ما ګزار کوي او زه په هغه گزار کوم چې ښه سم جنګ وکړو او په آخر کې هغه په ما زورور شي او په ما گزار وکړي او زه شهید شم ما وی چې آمین وی چې سار شو وی چې زه ورغلم یو مضبوط کافر سره مقابله شروع شوه زه گزار کوم هغه گزار کوي ستړي شو په جنګ باندې په آخر کې چې مې توره وچوله سر مې ته هغلته ورته وکړو کافر مې مردار کو هغه توره مې ته واغسته نیزه مې ته واغسته اسلحه مې ته واغسته را روان یم وی چې را روان یم ومې کتل عبدالله ابن جحش هم د یو کافر سره ورلاندې وتې تورې چلیږي په زړه کې مې وي چې الله خو زما دعا قبوله کړه خو د عبدالله ابن جحش دعا به هم قبولوي ومې ورته کتل چې عبدالله ابن جحش لاړې رانه شهید شي ځکه چې تا هم دعا کړې ده دې د کافر سره وړاندې وتېره ګزارونه په یو بل کوي آخر کې کافر چې توره وچوله عبدالله ابن جحش شهید کو صحابه کرامو داسې مینه و د نبی اسلام او د شهادت سره دوره مینه ساتله دومره محبت ساتو بیا چې کله شهیدان جنگ ختم شو او داسې نبی علیه صلات وسلام فرمایل اوس کوم باقي صحابه کرام چې او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي
او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي. خو ګوره خلک وایي غزوه احد کې مسلمانانو شکست مونځته. مسلمانانو شکست نه دی مونځته، شکست کافرو مونځته دی. ځکه مال غنیمت چې څوک واخلي هغه شکست نه مونځته. میدان چې څوک پرېږدي شکست هغه مونځته دی. میدان کافرو پرېښی په آخر کې تښتېدلي. ها دومره خبره ده چې مړي زیات د مسلمانانو نه شوي دي. د کافرو نه مړي شوي 25 تنه د هغې نه مرداران شوي وو. خو 80 تنه شهیدان شوي د چا نه دي؟ د مسلمانانو نه. مړي د مسلمانانو نه زیات شوي. نو کوم صحابه کرام چې داسې ژوندي پاتې شوي نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی قبرونه وکنئ. نو د احد هغه ځمکه خو به تاسو لیدلي څومره کلکه ده او هغه په خپل هم زخمیانو. نو نبي علیه السلام وفرمایل وی 2 3 په یو ځای دفن کوئ. 2 3 یو ځای دفن کوئ. دارنګې د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی او عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی ما درته دوی واقع بیان کړه کنه. او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا درې واړه په یو قبر کې دفن شوي دي. دا په یو قبر کې دفن شوي درې واړه صحابه کرام. نبی علیہ السلام فرمایل وی قبرونه کنه 3 4 پکې دفن کوئ. وی د الله پاک پیغمبر کفنونه نشته دی. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا هغه صحابي کنه چې د مکه مکرمه کې به یو جوړه یو ځل واغوسته بل جوړه به بیا نه اغوسته. دومره د په ناز او په نخرو ژوند تیرو. د به هغه عطر استعمالول کنه چې په یو کوڅه به تیر شو دنه به ښځو ته پته لګېده چې بار په کوڅه باندې مصعب ابن عمر تیر شو. دی چې به په کومه لار تللی و هر چا ته به پته لګېده چې په دې لار مصعب ابن عمر تللی ځکه د ده خوشبویانې به په لار وي. ده به داسې خوشبو لګوله. خو مکه مکرمه کې هر څه پرېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړو. چې راغی بیا سره هېڅ نه نو چې غزوه احد کې دی شهید شو کنه او د الله شروړی شو نبی علیه الصلاة وسلام ته مخې ته کېښودی شو. د نبی علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. وی دا خو هغه مصعب ابن عمر نه ده چې یوه جوړه به یې دوباره نه استعمالوله. وی د الله پاک پیغمبر هغه مصعب ابن عمر دی. وی اوس څه مسله ده ورته؟ وی د الله پاک پیغمبر کفن یې نشته دی. کفن یې نشته دی. نو په دې کې یو وړوکی غونته څادر راوړلی شو. نو چې هغه پې خور شو نو چې سر یې ولا پټو خپې ښکارېدې چې خپې ولا پټولې نو سر یې ښکارېدو. نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی سر ولا پټ کړه په دې خپو ولا واښه واچوئ. حمزه رضی الله تعالی عنه خور 2 کفنونه راوړو. 2 څادرې راوړي. نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی زما تره په 2 څادرو کې کفن مه ورکوئ ولې دا نور شهیدان چې دي یو دته کوي ایو نو د الله پاک پیغمبر 2 څادر دی یو غټ دی یو وړوکی دی. نو څادر د چا وی حمزه رضی الله تعالی عنه خورې راوړې وي کنه. خو نبی علیه السلام کې دومره انصاف وی خسنه واچوي. خسنه واچوي. نو چې خسنه واچوي نو په خسنه کې د حمزه رضی الله تعالی عنه وړوکی څادر راوخته هغه ډبل شهید راوخته. نو چې وړوکی څادر په حمزه رضی الله تعالی خور شو وی د الله پاک پیغمبر څه وکړو چې سر یې پټو خپې ښکاره کېږي چې خپې پټو سر ښکاره کېږي څه وکړو؟ نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل وی سر ولا پټ کړه په خپو ولا واښه واچوئ. د نبی علیه السلام تره ته هم داسې کفن نصیب شوی دی. او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل وی 3 4 تنه په یو لحد کې ږدئ. وی د الله پاک پیغمبر قبلې طرف ته کم یو ږدو. نبی علیہ السلام وفرمایل وی چاته چې زیاته حصه د قرآن یادی هغه ړومبې قبلې طرف ته ږدئ. چاته چې د قرآن حصه زیاته یاده و تاسو ته پته ده هغه قبلې ته ړومبې ږدئ بیا پسې بل ږدئ بیا پسې بل ږدئ. د کوم د حافظ قرآن فضیلت دی. په دې طریقه باندې صحابه کرام دفن شو. غرض می دا کو چې هغه الله دې مونږ ټول حج او عمرې له بوځي. ټول مونږ غزوه احد مقام ته هر مسلمان ځي. بیا هلته چې لاړ شي که نه د هغې شهیدانو د هغې مقبرې نه جنګله تاوده جنګلتې تاوده. زه د ګیر چاپېره 2 ځله ګرځېدلی یم. ما دلته کې د نبی علیه الصلاة وسلام چې غونډکۍ ته وختم که نه په غونډکۍ ودرېدم داسې او چې ومې کتل د مسجد نبوي منارې ښکارېدې مخامخو. دا خو د عایشې بیبي کور دی که نه. نو چې دلته به مسلمانانو دا قیامت راغلی وي دغلته به د مسلمانانو په بیبیانو څه تېرېدل څه تېرېدل. به هر حال دغلته کې دا مسلمانان ډېر په بې دردۍ سره شهیدان شو. غرض مې دا کو مقصد مې دا دی چې دا اسلام مونږ ته په مفتو کې نه دی راغلی.
دې دپاره چا خپل پلار قربان کړی دی. جابر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې په کوڅه کې ولیدو نو جابر رضی الله تعالی ډېر داسې خیرن میرن روان دی غمزده به ګرځېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل جابر څه وجه دی ډېرو ورځو نه داسې پریشانه نه ځان تیاری څه وجه ده؟ هغه ورته د الله پاکه پیغمبره په غزوه احد کې مې پلار شهید شو یو خو هغه غم دی بل د کور ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې ده ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې یو بل ته مې د پلار غم خفه کوي بل بل ته د کور ذمهواري دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو وی جابره ته ولې خفه کېږي ستا پلار عبدالله چې کوم دی که نه هغه خو د الله سره براه راست خبرې وکړي براه راست د الله سره هیڅ چا خبرې نه دي کړي ستا پلارو سره براه راست خبرې وکړي نو الله دې نه تپوس کو عبدالله څه دې پړه ارمان دی نو ستا پلار عبدالله ورته وویل چې الله په زړه مې ارمان دا دی چې یو ځل مې ژوندی که چې دوباره بیا شهید شمه ژوندی مې که چې غذا وکړم چې بیا شهید شم وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې دنیا ته خو دوباره تله نشته دی که نه بل ارمان یاد کا بری پوره کم خو دوباره دنیا ته واپس لو نشته دی. الله حنظله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو نو د ویښتو نه اوبه څاڅي نبی علیہ السلام مخې ته کېښودی شو نو ویښته یې لانده دي اوبه ترې نه څاڅي نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی زه ګورم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ له فرشتې غسل ورکوي دا ولې څه چل دی نور خو هم ډېر صحابه کرام دی هغوی له فرشتې غسل نه ورکوي دله خو فرشتې غسل ورکوي ځکه هغه د ویښتو نه اوبه څاڅي. کور کې ولا د بیبي نه تپوس وکړو وی حنظله ستا نه څنګه تللی و نو بیبي وی دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه دی ما سره په کمره کې و مونږ خپل تعلق قایم کو د ښځې د خاوند چې کوم تعلق وي د ده د غوږونو دا اواز راغی چې د نبي علیه السلام ملګري جهاد له لاړو وی ده د کمرې نه منډې کړې وتی دی په حالت د جنابت کې تللی و لامبل هم نه دغه شانتې وتی دی. نبی علیه السلام وفرمیل وی ځکه ولې فرشتې غسل ورکوي که نه د دې وجې نه هغه ته غسیل الملایکه ویلی شي غسیل الملایکه فرشتو ورته غسل ورکړی دی. چا دې ته نه دي کتلی چې زما د واده ړومبه شپه ده چا دې ته نه دي کتلی چې زما نه بچي یتیمانان پاتې کېږي چا دې ته نه دي کتلی زما پلار شهید شوی زما رور شهید شو زما ماما شهید شو صرف تپوس څه کوي زما پیغمبر څنګه دی دې پیغمبر دپاره داسې قربانۍ ورکړې شوي دي نن امت قرباني ورکولی شي نن زه هغې زنانه چې هغې په پلار رور ماما قربان کړی په نبي علیه السلام زه هغې زنانه ته هم ته پرده وکړه وایي دا ما سره ظلم کوي ما ته وایي چې پرده وکړه وایي زما نه زما ازادي اخلي زه ورته هم ته اواز کوي چې زه د فاطمې لور یم فاطمې وی زما جنازه د شپې اوچته کوي زما په لاش باندې کجورو څانګې ورته اوې کوي چې چاته پته ونه لګي چې د نبي علیه السلام لور غټه ده کو نری ده ته نوم د فاطمې اخلي ګرځي سرتور سر په بازارونو کې زه درته وایم دې ایمان دې اسلام دپاره صحابه کرامو څومره قربانۍ ورکړي زه تا ته وایم سود مه کوه ګناه ده کنځل مه کوه ګناه ده چغلي مه کوه ګناه ده ګیره مه خورئ ګناه ده جامې د انګریزانو په شان مه جوړوه ګناه ده تا باندې اثر نه کوي تا ته دا مخې ته ودرېږي نه ته وایي دا هسې خبرې دي کاش چې موږ د نبي علیه السلام او د صحابه کرامو د تاریخ نه خبر شو افسوس په دې خبره دی جنازې له چې لاړ شو خپه په دې شو شپې له تازه جامت کړی سار له مړي کفن کې مخ پروت ګیری په مخ باندې نه فرشتې ته نه تپوس کوي د چا په دین باندې د چا امتی وای د رسول الله امتی ما فرشتې چې شکل ته ګوري او خبرې ته ګوري وای دروغجنې دعوت دا کوي د رسول الله امتی منو شکل دی ولې د رسول الله په شانتې نه دی د افسوس مقام دی که نه دی د افسوس خبره ده که نه ده زه چې تاسو ته د نبی علیه السلام دا سیرت بیانوم نور هېڅ مقصد مې نشته دی مقصد مې دا دی چې موږ د نبی علیه السلام ژوند په خپل ژوند کې راولو د نبی علیه السلام زندگی په خپله زندګۍ کې راولو موږ سره د خپل ایمان او د اسلام قدر پیدا شي
ذلیل په دې یو چې د خپل نبی علیه السلام نوم مبارک نه راځي هغه د سیرت نه یو خبر الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام. ډېره مننه.